बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलګرو څنګه چلې خیر دی. نن مې د داسې د بنگلاديش یو داسې د جماعت یو داسې حیران کونکې ویډیو وروړلې ده. راځئ زه یې ګورم تاسې راسره مو ګورئ. दोस्तों ये वीडियो बांग्लादेश की एक मस्जिद का है। इस मस्जिद में चंदे के लिए 8 बॉक्स लगे हुए थे। 4 माह बाद जब ये 8 चंदे के बॉक्स खोलकर देखे गए तो इनमें 5,59,07,689 रुपए निकले। सोने के जेवरात इसके अलावा थे। इन नोटों को गिनती करने के लिए बोरियों में भरकर मस्जिद के फर्श पर डाल दिया गया और 200 लोगों ने मिलकर 13 घंटों में इन नोटों की गिनती की। सलाम है बांग्लादेश के उन मुसलमानों को जिन्होंने अपनी नेक कमाई अल्लाह के रास्ते में खर्च की। आदिल भाई जी ویډیو څنګه و؟ बस ډیرو کسان خو پوهیږي په اردو باندې به خلک پوه شوي په دې اردو کې د ویډیو کې وی به چې د بنگلاديش کې یو جماعت په پای کې 8 بکسونه لګېدلي په 8 بکسونو کې څلور میاشتې پس د 15 کروڑه د پاسه پیسې راغونډې شوې. نو زه هو سلام پېښ کوم د بنگلاديش مسلمانانو ته او چې دې دومره اخلاص سره مسجد سره جمعه سره مدرسې سره تعاون کوي بل به د خپل کتونکو ته او د خپل مسلمانانو ته بلکې کم ځای کې یوازې پاکستان چې کم ملکی مسلمانان دي هغوی ته به دا ریکویسټ وکړو جدانه درخواست به وکړو چې به کم ځای کې د جومات خبره راشي کم ځای کې د مدرسې خبره راشي چې هغې سره موږ د دیني لحاظ سره مطلب د مال لحاظ سره دین سپورټ کړو د اولاد لحاظ سره د جان لحاظ سره مطلب خپل بچي خپل واړه خپله مدرسو او جوماتونو ته سپورټ ورکړو. داسې نیک کار چې کم ځای کې راځي به چې هغه موږ سپورټ کړو. ټول مقصد نه ټول ظاهره د آخرت لپاره چې کومه ده هغه دا ده چې مطلب موږ د ځان نه مخکې صدقې خیرات وغیره وکړو. نو بالکل دغه د بنګلاديش چې کوم جومات دی کوم ویډیو د جومات دا موږ وکړه دا بالکل د فخر خبره ده. د مسلمان حیثیت چې څوک لري حیثیت مسلمان لپاره ډېر زیات د فخر خبره ده. نو زه د خپلو کتونکو ته دا ریکویسټ کوم چې به دا شان اخلاص کوي کله چې د جومات او د مدرسې خبره راشي. والسلام.